ملګرو، نن د یو ناشنا قصه کوم د خندا. بس څوک د چې شوقیان یې که نه نو کېدای شي ځان ورته پکې معلوم شي، ځکه چې زه خو د چې ډېر زیات بېترسه شوق کوم، انتهایي شوق کوم سړیه. نو داسې یو کار و چې په یو کلي کې د ګلاب شیر هوټل و. ګل خان به روزانه تلو، د ګلاب شیر هوټل کې به چای څښو، پیسې به یې نه ورکولې. یوه ورځ چې کومه دی ګل خان راغی او چای وڅښو، ګلاب شیر هوټل والا ډېر زیات تنګ شو او خفه شو. ورته ویې چې یاره ته خو چې کومه دی چای څښې او روپۍ نه راکړې. نو ګل خان ته زه سړی وایي سبا به د روپۍ درکړم، بیا به ګورو. اورې زموږ ورور سبا ګل خان راغی د ګلاب شیر هوټل د خانه د چای ډرایور کو. نو دغه ورته وویلې ګلاب شیر ګل خان ته یې وویل چې ګورې ګل خانه، که تا نن پیسې نه کړې که نه، روپۍ دې رانه کړې، نو تا ته به چای نه میلاویږي. ګل خان روپۍ راواخیستې، په میز یې ورته کېښودې، وایي دا دې روپۍ د 100 روپو نوټ یې کېښود، دا واله دا او دا ستا روپۍ. ګل خان چای مکمل کړو، چای وڅښو، ټول به څنګه چلې وای، اخر دې روپۍ راکړې که نه. هغه چې کومه دی ګل خان په خندا شو، ګلاب شیره وایي دا د پروني چې روپۍ شوې او د دې نني چې روپۍ به سبا درکومه.